يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. محترم حاضرین مسلمانانو زمونږه داخله پنځپیر په دې باندې د الله خصوصي مهرباني دي او رحمتونه دي او دا چې په دې کلی کې کناري ندي کسنا ندي کشران دي کمشران دي یا د قران کریم خودون کې دي یا د قران کریم زده کوونکي دي او یاد قرآن والا و خدمتگاران دی او خادمان دی. یو روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتهلك. یاد قرآن عالم شاہ قرآن خیا یاد قرآن طالب شاہ قرآن زدکو یاد قرآن والا خدمتگار شاہ ولا تگر رابعا فتهلك سلورم کے سمجھ جوڑے گا گنی آلاک بشی چنہ قرآن خودون گئی نہ قرآن زدکون گئی او نہ قرآن والا خدمتگاری یقیناً چاہ بیا ہلاکی گی او تباہ کی گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ اللہ کم قوم کے رالے گلے انہاڈیر عزت من قومو آئیت قریش ہوئے بیت اللہ خدمتگارانو آئیتا پدرون نظر باندی بکتے شو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترونا تربوران آغا دو ڈالی شو یو ڈال آغا چاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدارو دو قرآن سرا تڑلے شویو دو قرآن سرے تعلقو او یو آغا چاہی دو قرآن نا لری شو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لری شو کم جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لرشو لگا ابو جہل او دا مرگری وائی تاوانو مندہ وائی گھٹا ہو نکڑا بلکہ دا ابو جہل سرا دینا چھ دا غزامنو او زی مسلمان شو مو حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیو دا ابو جہل نصر نے بات شوئے تعظیم و تعظیم کی ابن حجر حافظ ابن حجر ذکر کئی و ترجمه حضرت اکرامه کی چراغی نسل نه پاتې شوی
او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دینه چې دا غزیه نو پاتې شوی وار یو سړی خپل نسبت هغه ته کوي اگر که د هغه لور وه خو بیا هم هغه ته نسبت کوي او وار یو په دې فخر کوي چې زه سید یم زه رسول الله صلی الله علیه وسلم آل یم زه آل رسول یم نو د نبي علیه السلام چې کومو خلکو ملګرتیا وکړه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او نور د هغه ترونه د ترونو زامن وګور هغه عزتمن شو او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وکړ مقابله وکړه نو ان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونه هغه به عزت شو هغه جهنميان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین او بیا تابعین او تبع تابعین تر دې دوره تر دې زمانی پورې خلک را روان دي چا چې د قران ملګرتیا کړی دا د قران سره تعلق ساتل د قران سره مینا کړی دا نو ای دا الله دنیا هم خستا کړي او غیله آخرت هم خستا کړي د دنیا خستواله دان نه چې پیسې ور سره ډيري مال ډيري ګاډي بنگلي د دنیا خستواله دا چې هغه زړه مطمئني کبا غم راځي کبا خوشحالي راځي خدا هغه زړه مطمئني او هغه مطمئني او دا په مخ باندې هغه پریشانی نه ښکاری که صرف دا د دنیا خواهشو چې خېخې میوې سړی خوري نو بیا خو مارغانو حاصل کړی او که صرف دا خواهشو چې سړی ډېر زوروري او مخې له څوک نشي راتلی نو دا خو بیا زمرو او زناورو حاصل کړی خو نه د دنیا خواهش او د دنیا ښکلیوالی دا دی که غم راځي نو زړه مطمئني او که خوشحالي راځي نو زړه مطمئني او دا هله راځي چې کله سړی د قرآن کریم سره وتړلی شي او کله چې د قرآن نه لرې شي نو د هغه ژوند پریشان شي مال ورڅخه یي دولت ورڅخه یي بنګلي ګاډي او د دنیا هر قسم د عیش عشرت ساماني خدا هغه ژوند پریشان وي او هغه پریشان وي او قرآن په خپله د دې ذکر کوي الله فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین سوچ شمکور شد الله د کتاب نه آشاشو کمانا شمکور دو راضی گرانده دو راضی ومن یعش عن ذکر الرحمن سوک جنوم شدا اللہ دا کتابنا ذکر دا قرآن نم دے لکہ برزا اللہ فرمائی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ دا قرآن دا خیر نڈا کتاب منگرا لگلے دی لرا ذکر دا قرآن نم دے نو اللہ فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ سوچڑن شادا کتاب دا مہربان بادشاہنا نقیل لہو شیطانن مسلط کو منگا پدباند شیطان فہوا لہو کرین نو دا شیطانی دو دوست شیطان پہ مسلط کما اب یا شیطان دوستی نو آورتا شیطانا لارے خینو دے شیطان سر مرگرتیا شی نو شیطان غصو قرآن تا نبری کله چې شیطان سجداو نکړه آدم علیہ السلام تا او الله هغه وباسه د جنت نه د هغه باغ نه
نو شیطان الله ته وایي لا قدن لهم صراطك المستقيم خامغا کې نمبدایتا ستا بلار نیغا کی نیغا لار دا قرآن شیطانوی زبوتا ناسم قرآن تا بیزن پریدما ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم بیا بمخین رازما شان برازما وان ایمانهم کی طرف میں برازما جس طرف میں برازما ولا تجدو اکثرهم شاکرین وبنمومی اکثر دین تابدار شیطان چی اللہ تسویلیو چی زوی قرآن تا نپریدم ومانا با قرآن تا رضی اکا کار کئیو پدے ملک کی دخلائی کتاب ہو جماعتون ہو قرآن ہو مولیان ہو وہ قرآن بے اچت پرود ہو آئی دوے کمیسا چولے ہو کسوڑا بے وطا چولے ہوا آگا بے راواغستا آگا بے اخبول کا وہ پا قرآن سوک نپوئی دو ناوی بے راوستا نوائلہ بے پلاس کے قرآن ورکو اسم بنور زائنو کی چناوی راولینو پساری والا قرآن نیولئی او قرآن والا پسر باندی خودای چی بختورشی قرآن دیل راغلے ہو یا بے دے پولی او پٹی جنگ شو نو قرآن بے راواغست پاگی بے والا قسم ورکو چی تا زمان پولا والد آو کنا قرآن دیل راغلے ہو یا قرآن بے دور راواغست چی اسخات دے گوڑے او صابون سر بے ایخے ہو نور د قرآن په معنا او مطلب باندې څوک نه پوهېدل په دې ملک کې لومبای فتوا چې شیخ القرآن نور الله مرقده باندې شوی نو دا چې د کافر ځکه چې امیانو ته قرآن ښیي سن 1965 کې زمونږ ضلع مردان او ډي سي سرفراز خان د مانسیرې اغلا مولیان را جمع کرل زگاغی والا درخواست ورکڑے ہو چدای مولیان پنجیر کی پیدا شوئے او دیکھ لے کا منگ چه تو سوائی منگ بدل لکو دی سی خوم دخ بلے ہو دی سرکاری نو سنونی 1965 جون میں آشوا او آگا شیخ القرآن گفتا نور مولیان رالل مردان کی کین آستل آئی ڈی سی شیخ القرآن تا ہوئی شاہتا سے شور تڑلے او خلق دی پا مصیبت اختکڑی ادھی مولیان سر باسو کا شیخ القرآن ورطوی ٹھیک دا مولیان کو باس نشکو لے واغی لاچار شدہ پکے روکا آئی لاچار شدہ جواب نا چې جواب نشه کوله نو بیا ډي سي تاوی منګه یو خبره کوو هغه دیو منی منګ د ټولې مسالې منو چې قرآن ورته دی وایي دې څه مساله وایي نو مولیانو ورته دی امیانو ته قرآن نه کوي ځکه امیانو ته قرآن کوي نو هغه نه مولیان جوړي بیا زمونږه بې عزتي کیږي زکا منگ لا قرآن ترجمه راجی نا و امیان اللہ ورزی دیسی زمان والی صاحب تاوی ویدایو خبر خوما نکنا زمان والی صاحب ورطوی قرآن کی اللہ وی او دا آیات ورطوی وان ادلو القرآن ما تا حکم شوئے چلوانم با قرآن پیغمبر پاک وی ما تا اللہ وی زبا قرآن خلقو تخیب ما تا یاد دی منگا آسی ظلمی ہو او شیخ القرآن پا دیکھلی کی او تنظیم جوڑ کرے ہو آیا تنظیم امیر چی ہو نو امیر صاحب احمد استاد ہو چاہ ناس دے ہو سپنگی رہے ہو سب کمال خیل جماعت کی ختمون ہو شیخ القرآن ہو اللہ راغوختے ہو او پاگا وقت کی ماتا اسم یاد دی
د رؤوف کاکا غازي عبید الله چې دی وړو کې ماشوم و نو د سوره نحل آیاتونه ویلي وو چې لنوینه حیاتا طیبتا دا آیاتونه او ډېر وړوکې وو او ډېر خوند یې کو بیا دې هلکانو چې سورتونه وویې بیانونه یې وکړل نو بیا شیخ القرآن تقریر کو نو هغه کلي والو دی و کلي والو که تاسو نن قرآن زده نه کوي الله به د غرونو خلک راولي هغوی به قرآن زده کړي خو قرآن ته کښېنئ او قرآن زده کوي دا ستاسو د فایدې دپاره دی او سبا به ارمان کوي که نه قرآن زده نه کړو دا الله احسان و دا الله مهرباني وه نن بار یو جماعت کې زمونږ علما زمونږ ځوانان ای د قرآن کریم درسونه کوي دا زمونږ ملګری چې د قرآن کریم درس کوي په دې جماعت کې هم کو په هغه جماعت کې هم کوي بل جماعت کې هم کوي داسې د دې کلي هلکان بهر کلو کې چې کله زما بیاني نو زه ډېر په فخر باندې دا وایم چې زمونږ په کلي کې د هر خاندان هلک د قرآن درس کوي د پښتنو نه کوي د سیدانو نه کوي د ترکانانو نه کوي د جولاګانو نه کوي دار یو خاندان هلک د قرآن کریم درس کوي دا سوره احسان دی رب العزت په موږ او تاسو باندې نن دا دې بچو چې قرآن کریم وې سوره ښایسته انداز باندې هغه الفاظ وې او بیا دغسې معنا زده کوي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله کله چې بني آدم مړ شي د هغه د عمل دروازه بنده شي الا ان ثلاث مگر یو څو څیزه درې چې د هغې هغه اجر هغه پسې راشي د هغې نه یو دا دی چې علم یې خور کړی او د هغې نه خلک فایده اخلي دویم یو صدقه یې ورکړي او هغه جاري جومات یې جوړ کړی نن نعیم شاه بابا جومات یادېږي نعیم شاه بابا جومات جوړ کړی و که خو نن هغه یادېږي او د هغه اجر او د هغه صله پکې شته په دې کې چا بیلچي والي ده چا خدمت کړی نو د هغه هم پکې صله او اجر شي بل لا به هغه وخت یو اوس به نه یو خو د هغه یې اجر شته دریم آیې کې دی او ولد صالح یدعو له یا هغه بچی نیک چې هغه مور او پلار له دعا غواړي نو هغه د مور او پلار یو صدقه جاریه ده نو دې بچو قرآن کریم ووایي نو دا خواړه دي دی خو نه پوهېږي خو مور یې رالیږي پلار یې رالیږي هغوی پې قرآن وایي نو چې دا بچي بیا کله هم قرآن وایي نو دی په دې قرآن ویلو کې د هغه مور او پلار اجر او د مور او پلار یې صحیح نو دا سوره لویه درجه ده سوره لوی مقام دی زما محترم ورونو خلک ځان له ګټه کوي تاوان نه کوي او ګټه د دنیا هغه هېڅ ګټه نه ده ګټه د آخرت ګټه ده قرآن کې الله ذکر کوي الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسرین زمانه شاهد ده چې انسان تاوان کې دی الا الذين امنوا تاوان نه بچ هغه خلک دی چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عمل وکړه نیک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا حق بیان وکړه او یو بل ته صبر خبره وکړه خیر دې صبر کوه خلک به کنزل کوي خلک به بدرد کوي ته صبر کوه ته خپل کار کوه نو کله چې ته صبر کې
او دا سلور سیزونه یو ایمان دویم عمل صالح دریم د حق بیان او څلورم صبر نو دا چې چا وکړه نو هغه تاواني نه دی نو تاوان د دنیا خو نه دی دنیا ته خو بربند راغلی وي او چې تلې نو کفن دې وړه کافور دې وړل عطر دې وړل تا خو ګټه وکړه تاوان د آخرت دی چې پاک راغلی وي او پلي د دنیا نه لړي چې راتلې نو پاک سات وي او چې دنیا نه رواني نو پلیت رواني دیو جو سوره یاسین ورته وایي حدیث کې راځي لقینو موتاکم یاسین چې مرګ ول راځي نو سوره یاسین ورته وایا نو سوره یاسین وای خو په مطلب پويږي سوره یاسین ورته ځکه وایي چای کې الله وایي انسان ما دې یو ساس کې نه پیدا کړي او چې دنیا ته راتلی وي او چغه دی واله دنیا نازین وي او چغه به وي او چې قیامت کې پاسې نو بیا به یو چغه وي نو راتللې په چغه تللې په چغه پاسې دلې په چغه نو دنیا کې چې مستی کولا نو تا دا سوچ کړو چې زما انجام بسي انجام باندې سوچو کا هر سړی ځان لا ګټه ګوري هر سړی مستقبل ښه کوي خو په دې نه پوه چې زما مستقبل څه شی دی په دې نه پوه چې زما په مستقبل کې فائدہ پس کې ده نو اعمال او دولت د هغې دپاره خو په نیمه شپه روانې د مال او دولت دپاره پردو ملکونو ته ځي د مال او دولت دپاره پردي حکمونه برداشت کې او د آخرت د ګټې دپاره هېڅ نه کې او آخرت ګټه هغه په قرآن باندې ده خدای په خپل کتاب ډېر خوشحالېږي چې د خدای کتاب وایي الله پې خوشحالېږي او چې څوک یې وایي نو یوازې هغه له نه د هغه مور پلار له د هغه اولاد له د هغه ښځې له د هغه ښځې خاوند له فرشتې د عرش ورله دعاګانې غواړي سوره مومن کې د هغې ذکر کوي الذین یحملون العرش ومن حوله هغه ملائکه چې عرش رب العزت یې اوچت کړی دی او چاپېره د عرش نه دي هغه یې د الله حمد و ثنا وایي او دعاګانې غواړي هغه چا له چې هغه توبه ویباسله د خدای کتاب ته کېناسته نو زما محترم ورونو دا وړوکی کار نه دی دا سپک کار نه دی دا کمزوری کار دی دا ګوره ډېر لوی کار دی چې د خدای کتاب چاته وښې یو تن ته د خدای کتاب وښو د ټولې دنیا سره او سپین چې راجمع کړي هغې ته نه رسي او چې یو تن د خدای کتاب زده کړو نو چې هغه ټولې دنیا سره او سپین راجمع کړي د خدای کتاب ته نه رسي او دې کې یو لذت دی په دې کې یو خوند دی په دې کې یو مزه ده نن زمونږ بچو دې ځای کې قرآن کریم ختم کړی او سلمان قاري صاحب دې ټول عمر خدمت کوي اړوي او وړو ته قرآن ښیي خدمت کوي ځان کړی دې بچره الله نه سپوري او څوک چې د خدای کتاب ته کېناسته هغه الله نه دي سپور کړي هغه عزتمن کړي هغه له عزت ورکړي یاد ساتئ د خدای کتاب سره تعلق وساتئ او د خدای د کتاب خدمت وکړئ د خدای د کتاب د خدمتګارو خدمت وکړئ او موږ له الله دا درې واړه څیزونه راکړي څوک د خدای کتاب ښیي څوک د خدای کتاب زده کوي او څوک د طالبانو خدمت کوي دا د الله یو لوی احسان او یو لوی کرم دی په موږ او تاسو باندې زه سلمان قاري صاحب بله ورځ راغی ما ته وی زمون ختمونه دي ما ورته وی ټیک ده ویل د نعیم شاه بابا جومات کې ما نعیم شاه بابا جومات ته به درشم په کلي کې بیان او تقریر ضرورت هم نه
ځکه دلته کو ټول راځي قرآن ویلی شي خو صرف د هغه بچو تسلی دپاره د خپلوانو تسلی دپاره موږ ځان راورسو ګینې اوس هم زه ستړی ستومانه رالم سهار تللی وم پروګرام نه و او چې راورسېدم نو دومره ستړی وم چې صوفا کې پرېوتم چې څنګه سملاسه بوده شوی وم چې بانګ یې وي نو راپاڅېدم ماسخوتن نو ښه ستړی وم خو په دې نیت رالم چې په دې بچو خوشحاله وي دا زموږ بچي دي او دی چې د قرآن عالمان شي دا زموږ لپاره فایده ده زموږ صدقه جاریه ده نو چې موږ دی له تسلي ورکو نو دی هم خوشحاله شي په دې خپلو بچو قرآن وایي ستاسو د خوشحالۍ سبب به وګرځي ورنه بچي درنه ګورې ټول پوډریان کېږي ټول چرسیان کېږي ټول په نشو وخته کېږي که یا به قرآن ته کینوي یا به نشو پسې پرېږدئ هغه ستاسو خوښه ده که قرآن ته هم کینو نو دغه څیزونه به بچ شي او که قرآن ته او جومات ته هم رانوستل د جومات سره مشران کړل نو یاد ساتئ دغه بچي به چرسیان او پوډریان یې استاد لپاره بیا غني راځئ د خدای کتاب سره مینه وکړئ او څوک چې د خدای کتاب ښایي د هغې سره مینه وکړئ د هغې مرسته او ملګرتیا وکړئ الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله زموږ دا کلی د قرآن د خدمت نه محرومه کوي دعا وکړئ